نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمون د قران حکیم اصول شروع پاره کې پرون مون د قران حکیم د آداب او ذکر کو چې د الله د کتاب د ذکر لپاره کوم آداب ضروری دي چې د هغه آداب لحاظ اوساتل شي او الله د خپل کتاب علم او فهم آسان کی بیا دی مضمون کې مو شروع چې قران حکیم موضوع صدا دیل علماء عنوانم وی او ترجمه الكتاب ورته وی لکه ځنی وخت یو کتاب په یو خاص مسله او موضوع باندې ولیکل شي دا غین علاوه پدې کې نورم ډېر مسائل وي خو اصل مرکزی موضوع د کتاب یو خاصه مسله وي دا تاسو پرونه اوریدلیو چې د قران حکیم موجوده د الله د وحدانیت دی یووالی د ټولو انواعو بیان کوي او څومره شرکیات چې دي دا غي نفي کوي موږ د اصول دی کتاب کې یو کم شپېتمه صفحه تر رسیدلی ور خدمت کې دا درخواست دي چې کوم طالبات او طلبه رست راغلي دا تیر شوه سبق تاسو التواړوي وی ګورئ د خپل نور طالباتو نا یا کوم معلمات دې نزد کړي دلته چې کوم طلباء کرام رست راغلي نو دا کوم اصول چې پیر وی په دې نظر واچوي او چې په هیګ نو تاسو پیدا غي بارکه زمون د دې موضوع د پاره یو آیات د سوره هود وګورئ دولسمه پاره کې سوار لسم نمبر آیات ده چې موضوع د قران د الله د وحدانیت بیان ده او نفي د شرک ده سوار لسم نمبر آیات وګورئ او دا دیار لسمم د دې د مقصد د بار د سره تړلې ده دیار لسم آیات نوې ام یقولون افتراه بلکې وای دا کافران افتراه چې دا کتاب دی پیغمبر علیه السلام د ځان جوړ کړي دا قران وې د ځان جوړ کړي قران الزامی جواب کوي قل فرمایا فاتو بعشر سور مثله
راتللو کئی پلسو سورتنو سرا مثله پمثل دی قرآن اے چتا سوائی چدا زمان پیغمبر علیہ السلام دزان جوڑ کڑے نستاسم عربی جبدا لغت مدے زیتاسم یولس سورتنا جوڑ کئی لس سورتنا یا مطلقاً دی یا دا سورہ ہود یو لسم سورت دے دے نمخ کی لس سورتنا گور تیرشل سورہ فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام عراف انفال توبہ یونس لس سورتنا تیرشل فأتو بعشر سور مثلہ زیرات للکی پیولسو سورتنو سر مثلی پمثل دی قرآن مفتریات چی دزان نجوڑ کری شویوی ودعو روبلی من استطعتم هرغسوک چستاسو وسو طاقت دے من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا اے کافر اخبر خدایان رو بلی معبودان باطلا او نور مخبر مشران رو بلی او دا قرآن مقابلو کئی اولس سورتنا جوڑ کئی ان کنتم صادقین کئی تاسو پدی خبر کی رشتی دی چی دا کتاب زما پیغمبر دزان جوڑ کرنے فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کی دو ترجمی دی لکم کی خطاب کافر اتھدے نبیا بگور ترجمہ دا سیشی فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کچر جواب درنکو تاسو تے مشرکانو ستاسو خدایانو تاسو خو پسونو جوړ کړي او ټول مروبل شرا شی موږ د قران مقابله کو موږ سره د قران مقابله کې پلسو سوراتونو جوړولو کې مدد وکړي فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ کچر جواب درنکو تاسو تا اے کافر استاسو دی خدایانو فَعْلَمُوا نُپُوهَ شَيْءٍ انما انزل بعلم الله چې بشک خبر ادا د بلن دا کتاب را لګل شوی د په علم د الله نی تاسو مقابله کول شي او نم پسونو خدایان مقابله کول شي نو بیا خو کتاب د کومه مسلې د فار راغله غ مسلو منی والله اله الا هو او مسله دا چې نشته د بل حقدار د بندګۍ نشته د بل د عبادت مستحق الا هو مگر د یو الله دې فهل انتم مسلمون نو آیا ایتا سو اسلام قبل ان کی اسلام قبول کئی با یو ترجمه آیات مبارکه کی داوا آبائی دی مانے سب پوشول دویم دارے چلکم کی خطاب دے مومنانو تا مومنانو توئی تاسو کافرون مطالبو کچ تاسو وائدہ کتاب د ځان نه د الله پیغمبر جوړ کړي نزیو لسورتنا جوړ کړي فإن لم يستجيبوا لكم ک جواب درنو کو دی کافر لکم تاسو ته مسلمانانو فعلمون پوشین مسلمان خو پوه لري
نو بیا به معنا شي فثبتوا علی العلم پدې علم کلک شي دا د الله دی والی وحدانیت کم علم نه فعلموا کلک او مضبوط شي پدې علم انما انزل بعلم الله چې بشکر علی گله شوی دا کتاب په علم د الله او د دې ټول کتاب درا لګولو اصل او مرکزی مسله صدا والله اله الا هو دا چې نشته د حقدار د بندګۍ مگر یو الله دې فهل انتم مسلمون که خطاب مومنانو تشیل کدی دویمه ترجمه کینو مسلمون په معنا د مخلصون نه آیا ای تاسو مخلصین جوړی دنکی ځکه د اخلاص مرتبه د اسلام د پاسه ده بیا به مسلمون په معنا د مخلصون شي نو قران حکیم راغله ده د پارد دی چې د الله د وحدانیت وضاحت کی او ټول انواع د ایمان او توحید ذکر کی او د ټول انواع د شرک رد کی لکه وګورئ د 14 پاره اخر سوره ابراهیم اخیرنه آیات د 52 نمبر هذا بلاغ للناس هذا دا سورت یا دا قرآن بلاغ للناس تبلیغ د پاره د خلقو دا یو پورا تبلیغ دے مکمل د تبلیغ نصاب دے وَلِيُنذَرُوا بِهِ او دې د پارچ ويرول شیدای په دې قران وَلِيَعْلَمُوا دې د پارچ پوه شیدوی انما هو اله واحد چې بشک خبر دا بلندا هو اله واحد دغ الله محبود دې کی आवाज حاجتن سرقول والده مشکلات دفقول والده واحد आवाज وليذكر اولو الالباب او دی دفارا چې نصیحت نه حاصل کی خاوندان د عقلونو نو کله چې مونږ ته دا خبره مخېل شوا چې د قران حکیم اصل او مقصودی موضوع هغه د توحید د ټولو انواع بیان دی او د شرک رد دی نو زمون په اصول کې د پښپېتمه صفحه کې البحث السادس تفصیل التوحید شپږم بحث دی د الله د توحید تفصیل او وضاحت دا التوحید لغتا مصدر دی د باب تفعیلنا وحد يوحد توحيدا او رب يوحد الشيء اذا جعله واحدا چکلا غی یو ګرځه او عرب وی واحد واحد ووحيد اي منفرد چې ځان ته احد واحد او وحید منفرد توي نفالله تعالی واحد الله یکتا دے اکی یو دے اے منفرد
عن الانداد والاشکال فی جميع الاحوال الله یکی واجد د شریکانو نا او د اشکالو نا په جميع احوالو کې فالتوحید هو العلم بالله واحدا لا نظیر له توحید ستوي د دې خبرې علم نه چې الله پدا سے حال کې دې چې کی आवाज دې پذات او صفاتو کې سوک شریک نشتا لا نظیر له اسو کې مثل نشتا فمن لم يعرف الله كذلك چاچی الله داسې ون پیژندو او ني صفات د الله کو بانه واحد لا شريك له چې د الله یو دی او شریک نشته فانه غیر موحد له نو دې الله توحید نه مني او په اصطلاح کې توحید څه ته وایي نو علماء دا سی تفسیر کړي تاسو د اصول کتاب کې ده وفي اصطلاح اهل الحقيقه په اصطلاح د اهل حقیقت والو کې توحید څه ده تجرید الذات الالهیه عن كل ما يتصور في الافهام ويتخيل في الاوهام والاذهان یواز والد ذات الہیہ دے د هر غانا چې دا غي تصور کې دیشي په فهمونو کې او خیال راضی په اوهام او اذهانو کې او بعض علماء د توحید اصطلاحاً داسې تعریف کړي افراد الله تعالی بالربوبیه والالوهیت والاسماء والصفات یوازې والد الله دې په ربوبیت کې لکه رسل ربوبیت خبر کوي تفسیر راځي چې توحید فی ربوبیت ستوي یوازې والد الله دې په ربوبیت کې چې خالق دې مالک دې رازق دې او الوهیت په عبادت او بندگی رہی کی الله یوازې دې جمله عبادت به یوازې الله کیږي او پاسماء او صفاتو کې یکتا دې نه پاسماء کې څوک شریک شتا نه په صفاتو کې شریک شتا نو بعض علماء دا څه تعریف کړي او هو اعتقاد بان الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته توحید څه ته وایي دا عقیده ده چې الله یو دی سو کې شریک نشتا نه په ربوبیت کې نه په الوهیت کې او نه په اسماءو کې نه په صفاتو کې او د دې الوهیت او ربوبیت تفسیر رس راضی تاسو ته مخ کې دا خبره بشو چې تاسو په مخ کې سبب ګورئ چا کتلې وای ها دا ګور الله سوچت کو ته دش ګرځي چې کړي کنه اصلي الله سوچت ها دیو د لوچت نو په به تاسو سره ځان شامل کو وای ورا سلا سم موچته وای دیو بیان تلاړو نو دا اکثر بیان کې هم سوق دي چې خور لور ته بلا جګړو برخه ور کړي د سو کلاس نو چې یو ځل پکې یو سړي لا سوچت نا بیان چې بشو ما کسوي به ډېر خوشاله ابن خو یو قسم پیدا کو چې خور لور ته بلا جګړو مقدمو برخه ور کړي ناغه سړیو خاندل ودا دروغجن یې لا سوچت کو میدان خاصه چې ورته وای بھائی وګوره سلا سموچ ته وې تاسو ما سره وعده کړی چې اصولو کې په مخ کې سبق ګورئ او چا چې ګوره دې په لګور د دین ټول منل دي کوم طلباء او طالبات چې منلو کوي
نو مسله ټول حل شي. لفظ توحید اگر چې قران حکیم کې نه د ذکر شوی لیکن ماده د توحید قران حکیم کې ډېر استعمال شوی دا لکه سوره اخلاص کې وایي دا پاره تیل لیکلي خو دې سره 30 کې دیرشمه پاره د آیات رومنه ده قل هو الله احد دا احد لفظ ګور ذکر ده نو ماده د توحید دا په قران کې ډېر استعمال شوی دا لکه سوره اخلاص کې هر وخت مونږ مسکی وایو قل هو الله احد نو احد د توحید مادر دا ذکر شوی دا وګورئ سوره بقره کې دویمه پاره کې وګورئ آیات مبارکه وګورئ او سل درشپیتم ماده د توحید قران کې ذکر دا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ او حقدار د بندګۍ استاسو لایق او مستحق د عبادت استاسو الہ واحد معبود یوده نګور واحد د توحید ماده ذکر د قران کې لا اله الا هو نشته بل حقدار د بندګۍ مگر د غي الله دې الرحمن چې نام مهربانو خاوند الرحیم او رحمتونه کامل او مکمل دي دارنګ وګورئ دغه ماده الله سوره مائده کې ذکر کړی دا چې په نور ډیرو آیاتونو کې راغلي شپږم پاره کې سوره مائده وګورئ او آیات مبارک وګورئ دریو یایم نمبر لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه شپږم پاردا آیات دې 3 او یایم نمبر او هر څو آیات راړوي چې عادت مو جوړ شي لقد كفر الذين بشك اله العالمين وای کافر دي هغه کسان قالوا چې غيواي ان الله بشك الله ثالث ثلاثه درم دریونا ادا د نسواراو دي سایانو عقیده دا اغي وای او الہ عیسی علیہ السلام دے او دوی میں موردا او درم الله دے وما من الہ او نشته د هیڅوک مستحق او لایق د عبادت او بندګی رہی الا الہ واحد مگر معبود او وګوره ماده د توحید قران کې ډېرو ځایونو کې استعمال شوی دا آیاتونه د نمونه په تور نور بتا سو بیا لټوي دارنګ ماده د توحید په حدیثو کوم استعمال شوی دا لکه حدیث د مسلم شریف دیو شپیتم صفحه د اصول کې ده عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن شيفي انه سمع ابا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت ابن عباس او امام ابن عباس رضی الله عنهما اوریدلی یقول چې فرمایلی لما بعث النبي صلی الله علیه و آله وسلم کله چې غلو نبی علیہ السلام معاذ ابن جبل رضی الله عنه الی نحو اهل الیمن یمن والو ته قاضی جوړ کړو
قال له وغتد الله حبيب فرمایلیو انك تقدم على قوم تیو داس قوم تزي من اهل الكتاب اهل کتاب دی فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى نشید اولا چې دای را بلی چې الله اکی یو غړي وګوره ان يوحد الله تعالی ماده توحید قران کې راغ حدیث کې راغلي فیدا عرفو ذلک کله چې دای داو پیجنی ایمان او توحید او پیجندو فاخبرهم ندیل خبر ورکا ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم الله پدوی باندې فرض کړی دی پنځه منځونه د دای فورز او شپکه فاذا صلوا کله چې دای موضوع کی فاخبرهم خبر ورکا ان الله افترض عليهم زکاتا فی اموالهم الله پدوی باندې زکات د دای په مالونو کې فرض کړي تؤخذ من غنیهم فترد على فقیرهم دا بد زید مالدار ناغسته شی او فقیر ته واپس کول شي فاذا قروا بذلك او ذی خبر اقرار چوکی فخذ منهم ندین زکات والا وتوقع کرائم اموال الناس د خلق د غور مالونو نبزان ساتي اسلامی حکومت چې عامل رولی یا بغور شینالی انب بیکار شیلی برکی درمیانه شی په زکات کې اخلي دارنګه د مسلم شریف حدیث ته ابن عمر رضی الله عنه وی چې نبی علیہ السلام فرمایي قال بني الاسلام على 5 د اسلام بنیاد دې په پینځو سيزونو علی ای وحد الله یودا چې الله اکی یو غړل شي دویم و اقام الصلاه دریم و ایتاء الزکات او سلورم و صيام رمضان د رمضان فرضی روزي نیول او پنځم والحج فقال رجل الحج وصيام رمضان ور خبره الټا کا قال لا صيام رمضان والحج ما د پیغمبر علیہ السلام ناول د رمضان روزي او دی بیا حج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نو دا د توحید معنی لغوي او دا غي معنی اصطلاحي تاسو اورېدا بعض العرب علماء زمونږ علماء تقسیم کوي بعض العرب علماء وی اقسام د توحید په 3 قسم دي لکه دا تاسو د اصول په 2 په صفحه کې دا اذان په پوي دا زمونږ د ایمان او خبره ده یو توحید فی الربوبیت لکه تاسو نماوي صبر کوي دی بل صفحه کې ربوبیت او پیجندې شي دویم د توحید فی الالوهیت او دریم توحید فی الاسماء والصفات د الله غ توحید دا په دې دریو اقسامو کې بعض علماو منحصر ګرځول دي توحید فی الربوبیت ستوي افراد الله تعالی بافعاله الله په خپل کارونو کې یکتا او یو غړل کل خلق لکه پیدا کولو کې الله یوازې بل څوک شی نشي پیدا کوله والملک یا والملک په بادشاہي کې یوازې ده والتدبیر الله د ټول مخلوقات تدبیر کوي والاحیاء ژوند کول کوي والاماتة او مړ کول کوي ونحو ذلک دي توحید فی الربوبیت او دا ربوبیت ماخوذ ده د ربنا او رب پالون کی تویل کیږي
نو د دې قسم توحید نه مراد د الله د مخلوقات پیدا کول دي، بادشاہی دا او تدبیر کی یو غنل دي، او دا عقیده ساتل چې د الله نه علاوه بل خالق پیدا کون کې نشتا. لکه سوره زمر آیات ته 22 نمبر، د الله نه بغیر بل څه نشتا، خالق نشتا. لکه وګورئ سلی رښتې می پاره ابتدا وګورئ سوره زمر هغه کې راځي، سلی رښتې می پاره ابتدا وګورئ آیات وګورئ سلور شپې 22 نمبر. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله پیدا کون کې د هر شی دې. نګور چې تاسو پیژندلی تاسو وایي دې آیات کې توحید د ربوبیت ته د هر شی د نش کون کې د هر شی پیدا کون کې الله دې وهو على كل شيء وكيل. او دا الله په هر یو شی محافظ او ذمہوار دی. دارنګ توحید فی ربوبیت دی توي دا عقیده ساتل چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا کامل بادشاہی نشتا. لکه د سوره ملک اول آیات وګورئ تبارک الذی بیده الملک، کامل مکمل بادشاہی بغیر د الله نه د بل چا نشتا. ایک د چا د نیمګړی دا یو سور دې بل رزن بادشاہ دې سبا فقیر او غدا دې. نو اول آیات د سوره ملک وی تبارک الذی بیده الملک. اولنې آیات د سوره ملک برکت والده غزاد بیده الملک چې پلاس داغ کی بادشاہی د مکملا وهو على كل شيء قدير. او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت لرونکی دی. سورہ یاسین په اخر کې براشي فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. پاکی دا غزات لره چې دا غلاس کې ملکوت د مبالغه صيغه ده، دا هر یو شی مکمل بادشاہی دا. او توحید فی ربوبیت دی توي دا عقیده ساتل چې د الله تعالی نه علاوه بل څوک کامل تدبیر کوونکې نشتا. لکه دی بارکه آیات وګورئ د سوره الف لام میم سجدی په یو اشتمه پارکه راځي. آیات مبارکه وګورئ 5 نمبر. یدبر الامر من السماء الى الارض. او دې درس کې ګوره اختصار مقصدی نګوتی بزرګ الخزوی آیاتونه بزرګ راړوي. رسول زموږ استاد والله دې اسانه کې پسر ډیر کار لري بھائی. یدبر الامر تدبیر کوي الله د هر یو کار په خپلا. من السماء الى الارض د اسمان نظم کتاب د هر شي تدبیر د بر اسمان نکت لګي. ثم يعرج الیه بیا ورخی جدا دی الله تفی یوم فاورس کی کان مقداره چې دا انداز دا اورزی الف سنه مما تعدون. زر کال دا غن چې تاسو شمیرئ. او آیات کې نورم غن ترجمه دي آش ور سره ورسول ان شاء الله بیا وکاو. دارنګ دا عقیده ساتلی
چې دا الله نه علاوه بل څوک رزق ورکوونکی نشتا. لکه سورہ هود 12 پاره په ابتدا کې شپږم آیات راځي وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. 12 پاره اولنې آیات ته وای نشته یو زنده سر مگر دا غد رزق ذمہواری د چا پلا سو کې دا او شکر وبا سي چې د رزق ذمہواری د الله لاسو کې دا یک د بل چا لاسو کې وي مونږ دومره کینی او حسد نه دي کنه که زموږ لاسو کې رزق نو بس بیا بخل کو نه جیازونه جوړول نه به ټبم جوړول خو بس رزق به بندول او څه کول. شکر وبا سي چې رزق د چا لاسو کې وي. دیو جن الہ العالمین سورہ بنی اسرائیل کی وئی کفار توئی قل لو انتم تملكون خزائن ربی اذا لامسكتم خشیة الانفاق وکان الانسان قتورا. وای که زما د رب د خزانو مالکان تاسو نو په خواب ورته تعالی لګولوي. قطور وای او انسان لتنګ لري اے په یورس کې دي صاحب کړي وي چې خلکو خنن دومره خوراکو نو ورختای په راغله چې دا خلاصي کی زبر به ولا تعالی لګولوي. اے دی وی رضی د تمامي دنیا د انسانانو د خوراک په څومره اندازه وي یا بھائی نو کدا یو ورځ کتلې وي نو دې بس شوي وي رلبه تنگ شوي زبر به ولا تعالی لګولې وي. والله د اریو شی خزانه د چا په لاسو کې دي وګوره د ارشي خزانه دي او خلاصي گنا وان من شيء الا عندنا خزائنه. وې دا څه شی نشته چې موږ سره خزانه نشته خو موږ په اندازه را لګو. تاسو ګورئ دستور کو خزانه دي دا څه ونشول چې انسانان پیدا کی او خزانه کې کمې راغلي اوس به یو سترګ ور کوي. د هر شي خزانه دي د الله سره ادا خزانه محفوظ پرتی دي بنا بر ضرورت الله سرګندای. اې دغه د تیل د مخ کې نو دې زمکه کې کوس پیدا شول تاسو لوا زموږ د علماء لیکلي مولانا محمد تقی عثماني رحمه الله ذکر کړی و یو وخت دنیا کې پټرول او ډیزل دا سکمو چې بعضی دوایي د پاره ډېر په تکلیف پیدا کېدل او چې ضرورت راغې نن د تیلو خزانه روانې کړي چینی دي. تاسو ګورئ دا ګیس ساينس شو او تجربه شو برید پتاوي وي ګیس رويستو دا مخکې نه موجود کوس پکې دی رويستو دا پروت خو الله لا پته و چې ضرورت نشتا چې کله ضرورت شو وما ننزله الا بقدر معلوم. نو دا هر شي خزانه دی الله سره. وګوره دا عقیده ساتل چې بل څوک رزق ورکوونکې نشتا. دارنګ دا عقیده ساتل چې د الله نه علاوه بل څوک مړکوونکې او ژوند کوونکې نشتا. لکه سوره یونس آیات دې درته لیکلې. وګوره په دې قسم توحید باندې د نبی علیہ السلام د زمانه کفار اقرار کولو دا کافر منلا. لکه آیاتونه دې مثال په تور یو آیات وګورئ دی توحید فی الربوبیت کې د نبی علیہ السلام د زمانه د مشرکان مسنو خلاف اختلاف نو دا غیم منلو. لکه وګورئ سورہ لقمان چې توحید فی الربوبیت مشرکان منلو. سورہ لقمان یوشتم پارک راضی او آیات ګورئ داغه د سورہ لقمان آیات ګورئ 25 نمبر. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله
قل الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون ولئن سالتم حبیبک دې مشرکانو ندی تپوسو پختنو کا من خلق السماوات والارض سوق دې چې پیدا کړی دي اسمانونه او زمکه ليقولن الله نخام خادی بمقرارو کی چې الله وګوره توحید فی الربوبیت مشرکان منلو قل الحمد لله او فرمایا حمد ندی خاص الله لرا بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډېر پدوی کی پوهیږي نا دارنګ دا نور آیاتونه دي سورہ مومنون آیات ته لیکلې ده درتا اتلسم پارکی شپغت آیم دے وات آیم دے سورہ انکبوت آیات دے سورہ زخرف آیات دے چې توحید فی الربوبیت مشرکانو منلو تسلیمولو بلکې دی بارکی او جامع آیات وګورئ نو دا ټول خبره براجم کی وګورئ سورہ یونس یو لسم پارکی چې توحید فی الربوبیت او داغه ټول اقسام مشرکانم تسلیمول سورہ یونس یو لسم پارک راضی آیات مبارک وګورئ د سورہ یونس د سورہ یونس آیات وګورئ یو دیرشم قل من يرزقكم من السماء والارض یو لسم فارد سورہ یونس او آیات دے یو دیرشم تاسو توحید فی الربوبیت پی جندو دا کفار منلو اغیم انکار نکولو قل فرمایا حبیبا او دی مشرکانو نتپوسو کا من يرزقكم من السماء والارض سوق دې چې رزق در کوي تاسو ته د اسمان او زمکنا باران سوق ورای او زرغونی سوق کوي ګور ار تپوس سره جواب درسو ګورای فسيقولون الله زرد چې دایب موي چې الله اما یملک السمع والابصار سوق د مالک د غوګونو سترګو دی غوګونو کې دا اورېدو دا طاقت چا چولې دی سترګو کې د لیدو طاقت چا چولې فسيقولون الله زرد چې دایب وای چې الله ومن يخرج الحي من الميت سوک رو باسی جوندے دمڑینا ویخرج المیت من الحی او سوک رو باسی مڑد جوندینا گورد دانی او دا ڈکینے جوندے بوٹے پیدا کو دمڑی اگئی نے بچے رویستو او د کافر او مشرک پکور کی مسلمان پیدا کو او د مسلمان پکور کی کافر پیدا کو او د جاهل نے عالمانو زیګولو پیدا کل او د عالمانو نے ناپوه پیدا کل فسيقولون الله زرد چې دایب مقرار کی چې الله ای وای سبدر ته یو خبر شمیرم و من یدبر الامر اے کافر د هر یو کار تدبیر سو کای فسيقولون الله زرد چې دی بو وای چې الله فقل افلا تتقون او فرمایا آیات سود الله نه یریږي نه چې د غیر بندگی ور سره کوي نو الحمدلله توحید فی الربوبیت ټول په ژوند سو په پوینه شوبایا او دا کافر منلو
نو توحید فی الربوبیت دی ته وای وګوره چې دا عقیده ولري چې الله رب العزت په خپل وجود کې چاته محتاج نه دی پیدا کون کې دا ارشی دی تدبیر کون کې د ټول عالم دی ذیک د توحید فی الالوهیت توحید فی الالوهیت دی توي افراد الله تعالی بجميع انواع العباده الظاهره والباطنه قولا وعملا ونفي العباده كل ما سوى الله كائنا من كان توحید فی الالوهیت دی توي یواز والد الله دې چوچت دې په تمام انواع او اقسام د عبادت سره ک ظاهرا دي ک باطنا دي قولا دي ک عملا دي تمام عبادتونو مستحق څوک دي او نفي د عبادت د ما سوا د الله نه کوونه دا ک غټه دا ک مړ دي ک ژوند دي ک انسانان دي ک پیریان دي ک ملائک دي دا اولوہیت ماخوذ دے د الہ نا او الہ معبود او د بندګۍ حقدار ته ویل کی د اصول درش په تما صفه کې ګورئ یعنی پټول اقسام د عبادت سره بس صرف بندګی دی یو الله تعالی کې دیش د الله نه علاوه که هر څوک وي او که په هر طریقې داغ بندگی کیږي نو دې ته شرک وایي اگر دا قسم د توحید شامل لږه عبادت دا د جوامع الکلم نه ده تاسو له حدیثو کې راشد الله حبیب وایي اوتیتو جوامع الکلم ما ته جوامع الکلم الله را کړی جوامع الکلم دې ته وایي چې لفظ مختصر دی او معنا او مقصد پکې ډېر دی لکه پښتو کې خلک وایي په کوزه کې سمندر بنو تمام پیغمبران د لفظ عبادت د تشریح لپاره راغلي مونږ وایو ګور روزانه وایو هر رکعت کې وایو ایاک نعبد خاص تعالی مونږ عبادت کوو سور جامع لفظ ذکر کو کویلې چې خاص تا ته رکوع کو نو سجدې باندې بل لفظ راړو او که ایاک نصلی دی ویلې تعالی مسکو نو بیا به زکات روزه له بل لفظ نعبدو کی مزراغه روزه رالا زکات راغه رکوع رالا سجده راغه طواف راغه دي توي جوامع الکلم بدال توحید فی الالوهیت شامل دے دعا تا بلکہ دعا خود عبادت نہ چھوڑ دے خلاصہ دا توکل استعانت بروسہ عبادت دا بدی والله په ذات کی استعانت مدد بدی والله نه غواړي استعاذہ فوق الاسباب بفناهی دا الله په ذاتی عالیه غواړي یرد خدای توب دا بخاص د الله نه نو دا ټول اقسام د عبادت دا بخاص د الله پوری لکه الہ العالمین حکم کړي سوره غافر چې دې ته سوره مومن هم وایي سلیریشتم پارک راځي شپږم آیات ته وقال ربکم ادعونی استجب لكم رب ویلی ټول بندگانو ته چې مارو بلای پخپل مشکلات او حاجتونو کې زما د رب وعده ده چې زبستا سو دعاګانې قبلو وګوره د دعا حکم کړي او د قبلو لې سکړي وعده فرمایلی دا یا رب خاص د الله نه لکه سوره آل عمران آیات سلورم پارک وګورئ یوصل او پینزا او یایم سلورم پارک
یرا بخاص دیو الله نوی 175 نمبر آیات گورئی د سلور مفاری انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين انما ذالکم الشیطان و بیشک دغ شیطان چتا سره خبر رو رسولو د کافرو نه يرولي يخوف اولیاءه ورته معنا په اعتبار پایات کې تقدیر دی يخوف اولیاءه يخوفكم باولیائه تاسو يرولي د خپل دوستانو نا فلا تخافوهم نددین یریگئی ما وخافونی زمانو یریگئی رب سوئی غیر اللہ نبی یریگئی زمان د خدای توب یرو که یو دا یره د خدای توب دا ظاهری اسبابو کې یو شی نه یره د ایمان منافی نه ده د خدای توب یره چا پورې خاص ده ادا اسباب د لاندې کې یو شی نه سره یو یری دو ور موسی علیہ السلام تعالی و امساو غرزو داغه نمار جوړ شو نو والله مدبرا اغه شاکا او منډه کا الله او ورته قلنا لا تخف قلنا لا تخف نو د اسباب د لاندې یره د مخلوق او د اشیاء نم کې دیشي الله وی فلا تخافوهم مَيَرِي گئی دوین وخافونی مانو یری گئی ان کنتم مومنین کئی تاسو مومنان دارنگی گورا استعانت و مدد فوق الاسباب صرف دا اللہ نبغختیشی لکه سورہ فاتحہ کی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین پناهیبم فوق الاسباب د الله په ذات عالیه باندې غوښته شي لکه سوره فلق او سوره ناس کې داغه ذکر دی او دغه الله د یواز عبادت او بندګۍ حکم قران کې دی تاسو له سوره بقره کې راشي یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے تمام دنیا والو د یو رب عبادت او بندګي وکړئ دغه شان سوره اسراء کې راغلي چې یو الله عبادت او بندګي وکوي سوره نساء کې دغه مضمون راغله وګوره دا توحید فی الربوبیت هغه ده چې تمام پیغمبران الله د دې لپاره را لېږلي سوره پیغمبران چې صدب چې د یو الله عبادت ته خلق روبلي او د غیر د عبادت نه منی کی لکه ګورئ تاسو دې بارکه سوره نحل سوار لسم فاردا او آیات ګورئ شپږ دیرشم نمبر داغ توحید فی الالوهیت دې د پارټولو پیغمبرانو امتون را بللیو آیات ګورئ شپږ دیرشم نمبر ولقد بعثنا في كل امه رسولا او بشکر علی گلیوم په هر یو امت کې رسول نو دغه رسول چې خپل امت تبراغه نو ورته فرمایلیو ان اعبد الله دا چې دی الله عبادت او بندگی وکي کرو خدا ک سجده دا ک مزد ک زکات دے کرو جدا سمر جمله عبادت چي دي ان اعبد الله یواز عبادت او بندگی کوي دی او الله وجتنب الطاغوت
او ځانونه بچ کئ د عبادت د غیر الله نا طاغوت هر غشي ته وای چې ما سوا د الله نه د عبادت او بندگی کیږي ټول پیغمبرانو دې ترابل کړیو او الله د دې حکم کړي بار بار واعبد الله ولا تشركوا به سمرا یاتلو کی د یو الله د عبادت حکم دے او د غیر د عبادت نه من راغلی وګوره پدې توحید فی الالوهیت کې د مشرکانو د پیغمبرانو سره سو جګړې وی پرزونې وی نه منلو توحید فی الربوبیت مشرکانو منلو توحید فی الالوهیت کې دا غي اختلاف لکه وګورئ تاسو آیات د سورې سواد درویشتم فارق رازی او آیات وګورئ 5 نمبر آیات انزم آیات دے درویشتم فارقی سورہ سواد رازی اجعل الالہت الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب مشرکان دا اللہ حبیب تراجم شیو نو دا اللہ حبیب وی زیس مطالبنو کوم دیو اللہ عبادت او بندگیو کئی او دا سمر پسونو مو جوړ کړي د دې عبادت پریزای نو کافرو یجعل الالهتا آیا گر زید زمون دا ګڼ خدایانو د عبادت مستحق الہ واحدا معبود یو اے موږ درې سا وشپې ته جوړ کړي د دې عبادت او بندگی رینه مومنه کوي وای دی والله عبادت بکوي ان هذا لشیء عجاب بیشک دا خام خایو شی ډیر عجیب او ناشنا دی نو دا دویم قسمو دی باندې پوښوي بھائی ور پسې چې پويږي الحمدلله وایي اختلاف دے د مشرکانو په توحید فی الالوهیت کې انبیاء علیهم السلام او د آسمانیو کتابونو دعوت سره چې عبادت او بندگی به یوازې د الله کېږي او مشرکان ور سره ونی غټي مړی ژوندۍ قبرونه او نور بشمار سيزونه جوړ کړي چې دا غي عبادت او بندگی کوي او دا د انبیاء په منځ کې اتفاقی مسله ده د انبیاء په منځ کې څه ده اتفاقی مسله ده چې عبادت او بندگی مستحق څوک دی لکه وګورئ تاسو سورہ ال عمران درې مبارکه درې مبارکه سورہ ال عمران وګورئ او آیات ګورئ سلور شپیتم نمبر پمن د آسماني کتابونو د ټولو پیغمبرانو کې توحید فی الالوهیت اتفاقی مسله دا مشرکانو په کې خلاف کړي درې مفاره د آیات د سلور شپیتم نمبر قل حبیب و فرمائے یا اہل الكتاب اے اہلی کتاب و یہود و نصارا تعالوا راشی الى کلمت ادی دیکھیں در نوحات و کلمن دا مراد بلکہ دا کلمین مراد کلام و جمل مفید دا او دا سے قرآن کی دیر راغلی ذکر دا کلمی دے و مراد تے کلام نے تعالوا راشی الى کلمت یوی خبرتا سواء بیننا و بینکم چی آغا برابر دا پمن زمونگ استاسو کی پا تورات و انجیل و قرآن کی پاغی کی اختلاف نشتا آغا اتفاقی خبر صدا اللہ نعبد الا اللہ
دا چې عبادت او بندگی ون کو مگر دی والله جمله عبادت به والله تا دا کو ولا نشرک به شیئا نب شریکو د دی الله سره په عبادت او بندگی ری کس شی ولا يتخذ بعضنا بعضا نبني سی باز زمون باز لرا اربابا من دون الله خدایان ما سوا د الله نا فإن تولوا كواورید الدوی فقولوا اشهدوا ورتوا يا گواشی بأننا مسلمون چې بشک مونږ یو الله لتابدار دریم قسم ده توحید فی الاسماء والصفات نو دی یو ټکی لګورای دا مسله لږه مشکله ده چې ذهن تراشی سلور شپیتم صفد اصولو کې ده توحید فی الاسماء والصفات دا ستوي افراد الله تعالی بما له من الاسماء والصفات فيعتقد العبد ان الله لا مماثل له في اسمائه وصفاته توحید فی الاسماء او صفات دی توي یواز والد الله غنل له چې د الله کوم نومونه دي کوم صفات دي پدې کې یکتا ده پدې اسماء او صفاتو کې د الله سره څوک مماثل نشتا لیس کمثله شیء د الله غنتی په نومونو او صفاتو کې یو شی نشتا الله په خپل نومونو او صفاتو کې یو غنل ګور الله په قران کې بعضی نمونه او صفات ځان ته ثابت کړی دي یا غنمونه او صفات نبی علیہ السلام نه په صحیح احادیثو کې د الله د لپاره ثابت دي وګور توحید فی الاسماء او صفات دي ته وای دا ټول نمونه او صفات الله د لپاره ثابتول بغیر د تحریف نه تحریف بنکه تاویلات بعیده بنکه او تعطیل دي ته وای چې د سراړو هغه د خپل معنا نه محمل کی بعضی نمونه او صفات الله په قران کې د ځان نه نفي کړي یا غنمونه او صفات په صحیح احادیثو کې د الله نه نفي شوي دي نو دغه نمونه او صفات د الله نه نفي کول او سلب کول دي ته وی توحید فی الاسماء والصفات ادا ول د ټول دین خلاصه ده مسلم شریف او صحیح روایت کې راغلي وای کوم مسلمان چې ساری سبحان الله وبحمده سلزلی وي د ګناهونه کده سمندر د زګم رہی الله به معاف کی ځکه سبحان الله کې سره الله شریکانو نه پاکي عیبونو نه پاکي وګوره کوم سيزونه ځان نه نفي کړی په سبحان الله کې غټول نه پښول الحمدلله کې دا غټول اثبات ده چې کوم صفات او اسماء الله ځان ته سکري ثابت د سبحان الله وبحمدي ټول دین پکې راجمه ده زمون ټول دین سره په سبحان الله وبحمده کې راجمه ځکه قران کې یا هغه نمونه او صفات دي چې الله ځان ته ثبوت کوي یې نفي کوي نو انبیاء علیهم السلام د دعوت دا خلاصه ده دی توي توحید فی الاسماء والصفات نو د الله ټول نمونه او صفاتونه د الله د شان مناسب منل دارنګ د الله صفاتونه نور مخلوق لنه ثابتول او په دې نمونو کې تحریف تعویل او تعدیل نه کول دی توي توحید فی الاسماء والصفات ابیا د الله د صفات او اهل علم او اقسام ذکر کړي اقسام الصفات
باعتبار تعلقها بالمشیه والاراده. تعالی صفات په درې قسم دي دا علماء وایي. یو صفات محضه دي. صفات محضه دي ته وایي هغه صفات چې صرف د الله پورې خاص وي. مخلوق ته داغه استعمال جایز نه دی. لکه ګور الله، صمد، رب، رحمان، دا بل چاته نشي دي ته وایي صفات مختصه. دا صفاتونه په مخلوق نه استعماله اوبای. لکه زمون بعض عوام وای، بعض علما په منبر وای رحمان بابا وای. نو رحمان خو الله دی، عبدالرحمن بابا دی. یو ځل موږ یو شعر موقتو دا به یو طالب علم مثلا وی دی کا عبدالرحمن بابا ځان لم رحمان نه وای. دا عبدالرحمن بابا شعر دی وای ما عبدالرحمن ته چې رحمان وای کافر دی. ز عبدالرحمن د خپل رحمان عبدالرحمن یم. څه پوه شئ په خبره باندې؟ دا خپل نفي کړي. وای ما عبدالرحمن ته چې رحمان وای کافر دی. ز عبدالرحمن د خپل رحمان عبدالرحمن یم. یو ځکه ناس یو لري عالم ناس هم استاد وو. الله دې بخنه ورته وکي مسله چې زده کوي. ناغي به رحمان بابا وای نو چا ورته وی چې دا خدای رحمان وای صحیح نه دی. ناغي او قاعده وي خو هغه درست نه و. ويجوز للشعراء ما لا يجوز لغيره. وای شاعرانو لا خبره جایز دی چې بل چاله جایز ني. هغه تاسو مسله ده. شاعر ته د شعر جوړولو د پاره د قواعد نحویه او صرفیه او دین خلاف کې نو خیر دا معنا نه ده چې شاعر د الله او د رسول مخالفت کوي. خیر دې قومونګ او تاسو به نه کو په خبرو رسیدې کنا. شاعر دې او که غیر شاعر دې د الله او د رسول مخالفت پار چا سره حرام دي. نو د الله ذلی صفات دي ګور زموږ د ملک عبد الصمد تخلق سوی صمد ورته وای. عبدالرحمن ته رحمان وای. عبدالرزاق ته رزاق وای. دي ته وای د الله صفات محضه. ادا نوم نیمول خو د پښتنو په نصیب کې دي کله نوم په خامخا دی سکه. نوم نیمول او روانول دا ګوره د ګناه خبره ده. دویم قسم هغه صفات دي چې صرف مخلوقاتو پورې خاص دي. خالق ته داغه نسبت کول جایز نه دي. لکه ته فلان کثیر الاولاد، فلان کثیر الاکل، فلانی اولاد ډیر دی، فلانه خوراک ډیر کوي. دا داسې صفات دي چې د دې نسبت خالق ته روا نه دي، ناجایز دي. ځین قسم صفات مشترکه دي. هغه صفات چې د خالق او مخلوق په منځ کې مشترک وي لکه رحیم الله تم وي او د الله حبیب بارک وي وبالمؤمنین رؤوف الرحیم سمیع او بصیر. خودی ته اهل علم وي مسله زده کوي وي دا اشتراک لفظي دی، اشتراک معنوي نه دی. دې څه وایي؟ اشتراک لفظي وي، اشتراک معنوي نه دی. پکم معنا چې الله رحیم دی پاغه معنا مخلوق رحیم نشي کېږي. پکم معنا چې الله سمیع او ریدون کې او بصیر لیدون کې دی پاغه معنا مخلوق نشي کېږي. د دې وجه نه سورې بنی اسرائیل کې آیات راځي هغه کې د ځینې وخت باندې خلک وایي دا معنا غلطه ده، خو نه معنا درست نه ګوري. آیات بعضی صفات مشترکو کې دا جواز وی وګورئ. د سورې بنی اسرائیل اول وګورئ. ابتدا د پلسمه پاره راوړ وای. پړمبني آیات کې وای انه هو السميع البصير. اوبه اخکاری درلا نو باندې آیات کې اخکاری دي کې علماء یو دا معنا کړي انه بشک د الله هو السميع البصير. دا الله اوریدون کې اولیدون کې
بعض مفسرین وایي انه ضمیر نبی علیہ السلام تراجه سبحان الذي اسرا بعبده بدا الله حبیب سمیع او تاسو سمیع او بصیر کړي او زما اوري او تاسو سمیع او بصیر په یو معنا دي او الله سمیع او بصیر په بل معنا دي دې ته اشتراک لفظي وایي نو کدا چې معنا چوکا سره چې تور سره بیا پرزوري کې الله سمیع او بصیر دې د خپل شان مطابق او بنده سمیع او بصیر دې د خپل شان مطابق د دې ته اشتراک لفظي وایي نو دا صفات په دې اعتبار درې قسم دي او صفات د الله اوای صفات د الله عز وجل تنقسم الى اقسام باعتبارات مختلفه د دې نور تقسیمونه کوي خو په اعتبارات مختلفه او سره ورکل تقسیم وی په اعتبار د ثبوت او د عدم دا علماء غي تسوي وهو نوعان پینځم شپته مصفقي صفات ثبوتيه صفات ثبوتيه دي ته وي وهي التي اثبتها الله لنفسه واثبت لها رسوله صلى الله عليه وسلم صفات ثبوتيه دي ته وي چې الله خپل ذات ته خپل کتاب او کلام کې ثابت کړي او رسول الله علیه السلام ورته ثابت کړي لکه حیات علم وجها نزول استواء وای کنا الرحمن علی العرش استوى اتا سو حدیث اوریدل صحیح ہے نو حدیث ته چې الله د شپې په دی اخر پېشمنی کې نزول کوي اسمان د دنیا ته کما یلیق بجلاله دیتا وی صفات د مدح او د کمال دویم قسم دی صفات سلبیہ وهي التي نفاها الله عن نفسه او نفاه عنه رسوله صلى الله عليه واله وسلم صفات سلبیہ دیتا وی چې الله د ځان نه منفی کړي یا رسول الله علیه السلام د الله د ذات عالیه نه منفی کړي کل موت لکه الله باندې مرګ او فنا ناراضي کنو ونوم او د کېدل و ظلم الله ظلم نه کوي او دا ټول صفات د نقصان دي الله د دې نه منزه او پاک دی الله وی ولا یظلم ربک احد سارب د اچا سر ظلم نه کوي او بیا دا صفات دویم قسم تقسیم دار ہے باعتبار ادلة ثبوتها وهو نوعان یو ته صفات خبریه وای صفات خبریه سری وهي الصفات التي لا سبيل الى اثباتها الا السمع والخبر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه واله وسلم صفات خبریه دي ته چې دا غیر لپاره بغیر د دین بل لار نشتا چې تا اوریدلی دي الله او رسول خبر درکړي دي ته وی صفات سمعیه او نقلیه او دا بیا کله ذاتیه وی لکه وجه یده او کله دا صفات وی فعلیه لکه فرح او ضحک په صحیح احادیثو کې د دې صفات او ثبوت الله تعالی کما یلیق بشانه و بجلاله دویم قسم د صفات سمعیه عقلیه و اذا صفات دی التي يشترك في اثباتها الدليل السمعي النقلي والدليل العقلي اے پدی کی دواړه قسم دلائل راجم دي سمعي نقلي ده او عقلي ده او دا کله ذاتیه وی لکه حیات علم او قدرت او کله فعلیه وی لکه خلق پیدا کول والاعطاء او ورکول دا د صفات مختلف قسمه تقسیم په مختلفو اعتبارات سره
دریم قسم دے د الله د صفاتو به اعتبار تعلقها بذات الله وافعاله په اعتبار د تعلق د دې صفاتو د ذات او د افعال د الله سره او دا درې قسم دي یو ته صفات ذاتیه وي چې الله همیشه د فار پاغي متصف دي او ذاتي جدا کی لکه علم قدرت حیات سمع اوریدل بصر لیدل وجها یدین نو دې ته صفات لازمه وایي دویم قسم صفات فعلیه دي ادا غدي وهي التي تتعلق بمشیت الله تعالی د مشیت سره تعلق دی ان شاء فعلها وان شاء لم يفعلها که خو خیشینو به کی اکه خو خیشینو نه به کوي لکه استواء علی العرش نزول الى السماء الدنيا دارنګ غضب فرح زهد دې ته صفات اختیاریه وایي دا یو قسم دریم قسمو دسو د توحید اغا دریو اقسامو کی توحید فی الاسماء والصفات دا دریم قسمو بعض خبرې دا چې مونږ کړی یادونه دي ناغه کوم طلباء دا سیوی چې ډېرې درجه ویلي نه به تاسو به کتلی کوم ځای باندې هغه نه پويږي نو دا غي ته پوښو کوي البحث السابع تفصيل الشرك وبحث د شرک تفصیل وګوره توحید مسله داغه معنی لغوي اصطلاحي او اقسام مخلشل هر کله چې اثبات د توحید او نفی د شرک د قران موضوع نو موږ تفصیل د شرک ذکر کو او توحید په پیجندل علشی چې کله شرک په پیجندل شي ځکه شرک د توحید ضد ده او قاعده د علشیاء تعرف بازدادها اشیاء په خپل ازداد پیجندل شي ایک ساڑھن میں گرمی بچا سے پیجندہ کہ گرمی نوے ساڑھ بے سنگ پیجندو کسور انور نوے ہر شے پخپل زد سرسدی پیجندے شی نو د شرک معنی لغوی او اصطلاحی شرک لغت کی حصداری ته ویل شي او شریک حصدار ته ویل کی زموږ د لغاتو کتابونو شرک النسویب برخه ته وای جمع اشراک راضی او شرک ویل کی حبالت الشیط تمه د خکار غجال تا چې خکاری وغړل اپاغه مان خکار کوي او یو د اشرکا شرکا وإذا عقد بین اثنين د دوو په منځ کې سم معامله ده یا د دوو نډیر دي چې دای په مشترک عمل کوي نو دې ته وایي الشرکا دې ته وایي الشرکا لغوي معنی د دې قران حکیم ذکر کړي د شرک معنی لغوي صدا شرک وی صدارای تا او شریک وی حصدار تا لکه سوره طه آیات وګورئ دغه دی لغوي معنی طرف ته اشاره ده وګورئ سوره طه 14 مبارک راځي او دا غي آیات وګورئ 22 نمبر آیات وګورئ موسی علیہ السلام د الله په حضور کې سوال کوي د خپل رور بارک وی واشرکه فی امری الله زما دارور هارون علیہ السلام ایصدار غرزوی اغلر زما په دې کار کې زد خپل پیغمبر جوړ کړم نو زما دارورم پیغمبر کې او ما سره په دې پیغمبرۍ کې شریکدار کې
واشرکه فی امری او شریک کی دا هارون علیہ السلام زما سرا فکار زما کی اگر سورہ نساء آیات حوالم لکلی سلورم پارا دولسم آیات دے اگر چوگد دے اگر دا جملہ دا پکی فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ کچرتوی دی دیر د دینا نوی بدئی صداران فهم شرکاء وی بدئی صداران فی الثلث پدر مکی سورہ روم دی آیات کی شدا پہ وشتم پارک راضی آیات لکلے اتوشتم نے ورد آیات ترجمی لوگو رئی دینم د شرک معنی لغوی منتصر گندیگی ضرب لکم مثلا بیان کړی دی الله تاسو د پاره مثال من انفسکم تاسو د نفسنا هل لکم مما ملکت ایمانکم آیا شتد تاسو د پاره دا چانا چې مالکان شوی دی خلاصون تاسو من شرکای صداران فیما رزقناکم په هغه مال کې چې موږ تاسو د رزق درکړې فانتم فیه سواء چې تاسو په دې مال کې برابر تخافونهم یریږي تاسو د دوینه که خیفتکم انفسکم پشان دی یریدو تاسو د خپل هم جنس او خپل نفسونو نا ورته کې درې سيزونه نفي کړ اے و استاسو غلامان دی لکه په خواب مریان اوس مریان نشتا نو مالک له وای دې تاسو رستا مال کی صدر جوړې دیش دې تاسو رستا په دې مال کی شریک جوړې دیش او دې برابر جوړې دیش ته دنه سیاره خطر کې زموږ مقصد پس کیو من شرکا دا په معنا دی صدارانو راضی نو شریک وای حصدار تا دارنګه سورې زمر کې دغه معنا راضی دا لغوي معنا د شرک ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء سورہ انعام د آیات چې موږ ذکر کړې دي کې د لغوي معنا طرف ته اشاره ده بیا په یو او یایمه صفحه کې دي چې شرک اصطلاحا او شرعا ستوي نو الشرك اصطلاحا وشرعا اتخاذ الشريك او الند مع الله عز وجل في الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات شرعا شرک دیتا وای دا الله سره څوک شریک او صدر جوړه پر ربوبیت کې په الوهیت کې په اسماء او صفاتو کې دا خدای سبحانه ماشاءالله په جنتل کنا اوای چاو په جنتل دا سجد کوي پته پر ربوبیت توحید درې اقسامو ها فی الربوبیه والالوهیه والاسماء والصفات پدې درې واړو سيزونو کې د الله سره څوک شریک ګرځول دي ته شرک وایي او اصل کې علما اکثر موږ عوام ته بیان کې موایي د شرک په ساده الفاظو کې امام روح المانی او نور علما په تفسیر د سوره مائده کې دا څه ویلي اوای آسان تعریف د شرک سره چې هغه عوام ته تاسو پښتو کې خایې د جمله او عبادت مستحق څوک دی ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت او بندگی دي تشرک وایي کاغه ما سیوا د الله نه د ستندا بوت ته ونه دا غټه دا مړې دې ژوند دې پیریان دي انسانان دي
او چې تو ورته عبادت او بندگی کې دي تسوي دي ته شرک وای ادي ته وای شرک فی الالوهیه او شرک فی العبودیه دا چاته یاد شو وای سمو وای وای تلک وای وچا تعالی مغلب تعالی وبینا زدل او بتاغله وای یو قسم خیر کې نه پناس تر وای شرمې کما د دې پاروي چې خوشاله شي وای خبره ضرورت ده کنه یو قسم یې سره چې زبلو وا اسی ګور لاس مو جوړ وای ولا ضروري مسله شروع نه زببل لوام چې رسول یو یاد او یو وړو کې دا تلاوت ورته ناتونه ورته نو دغه بشر لوي مال خو تلاوت راځي چې هغه له کو نو هغه له پیسې ورکی هغه لاړو زر وړو کې دکان کې پیسو خوړل بیا زر در راغی ما ته نور برازي او له صبر وکړه چې مخکینه خو یې زم شي کړه نو تاسو لوم کدا یو موسم شوی جبل له وامه اکه یو ذلیل زکه بلوام څه फायदा شو 40 د شو بای دی پلا تو وایا او باندې تعریف د شرک سره نه ما چې کوم الفاظ ویلي چې پښتو کې سم ویا بای چې خلک به پوښ تاسو چې کوم نه دي دا خبره نه دا اوریدونکو خلک به موجوده الله څنګه طالبان دی بای زبیا وګولونی سي د شرک ولنې تعریف سره د جمله او عبادت مستحق څوک دی ما سوا د الله نه د بل شی او د بل چا عبادت او بندګی دي ته شرک وای کاونه د کګټه د انسان نه کمړې د ک ژوندې د ک خپل استاد د ک خپل پیر دی خو چې ته ول د الله غنته عبادت کې نو دې ته شرک فی عبادت وای د الله غنته ورته رکوع کې د الله غنته سجده کې د الله غنته هغه په حاجتونو کې رابلی د الله غنته دغه په نوم نظر منفت شکرانی ورکه اوس کو بدل د شوی کنه وای اوس هم نه زده او یو سړی د شپې چا سره خبرې اترې کولی بیا یې ریدو ناغه کور لګو پیراشه نو یو چې کور ته ورسول او دروازه بند کړو اوس بزي هغه له زړه یاره یو الله نه پکار اوس خو دردی کنه کوسم د درځي بای اوس وای بای ته تو وای بچي هالو شابه خبره دی او خوړه بای چې اوس نه خوري بیا ورستو چې څه جوړای شي بای خبره خوراک خني او ور عوام له سونو چت کړی وي مونږ وایو ها بای دومره څه کوي دا روړی لالي کی کنه بای کنه دومره څه حلالول پکار دي کنه بای نه ها دا ورته چې سو خواري نه کوي څه دې خیال لې ته فتوا څنګه دا روړی نه مدرسې حلاله پوری ها بای دا څنګه ټول عوام راتلم بولې چې خیرات مو کړي ها بای تاسو چې بیغمه یو تیارې در لکیږي دا خو دې لپاره چې تاسو د الله دین زده کړئ دویم قسم د شرک دا تعریف ده د الله صفات مختصه دي او اسماء مختصه دي او دا د الله پورې مختص دي دا صفاتونه ما سیوا د الله نه بل چا ورکول دا الله خصوصی صفات دي لکه هر ځای کې د علم او د قدرت په اعتبار څوک موجود دي اکته وی چې فلانه بندم هر ځای کې موجود او حاضر ناظر دی امای عالم الغیب څوک دی اولاد ورکول والا څوک دی حالات بدلول والا څوک دی دا غمونه او جړاګانې څوک راولي او خوشحالي باندې بدلای څوک دا د الله صفات دي دا صفات کدی بل چاله ورکل نو دې ته وایي شرک او د شرک مذمت قران کې زې په الله کړه لکه وګورئ سورہ نساء سلورم پارکه پنځم پارکه سورہ نساء وګورئ او آیات مبارکه وګورئ اتم
سلوختم نمبر د شرک اصطلاحی مذمت الله قران کې ذکر پنځمه فاردا او آیات دې اتم سلوختم ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ان الله بشك الله لا يغفر نبخي ان يشرك به دا چې شرک کړي شي د الله سره وګوره د آیات په معنا ځان پوي کوي اے العیاذ بالله چا شرک کو په ژوند کې توبه وې نستا او دې شرک پاکي دې مرشو نو الله ورته اوس معافي نه کوي دا معنا نه ده چې چا شرک کو دې توبه واسي او غني توبه قبول نه توبه خود هر چا قبليږي خو کچا شرک کو د شرک پاکی دی مرشو نو ان الله لا يغفر ان يشرك به بیشک الله بخنن کیدا چې شرک کړي شی به د الله سره او په دغه شرک دا سره مرشو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخن کوي هغه دا هغه ګناہوں چې کته د دې شرک نه دي کبائر دي که صغائر دي خل من یشا چاله چې خوښي یو سړی مرشو غټ ګناہوں کړي واړی کړي نو خوښي شي به توبه مې ورته معاف اګه خوښه نشو داغه پاندازه به سزا ورکی ومن یشرک بالله او چا چې شرک کو د الله سره فقد افترى اثما عظیما نو بشک جوړ کړي دی ګناه لویا دا سیات دی کې بیا راځي وګورئ یوسل 14 نمبر دی سورہ نساء کې دیتا شرعن او اصطلاحا شرک وای چې الله دا غي مذمت ذکر کړي ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا ان الله بشك الله لا يغفر نبخي ان يشرك به چې دی الله سره شرک کړي شو د شرک پاکي دي شو مړ شو نو الله بخینا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخیا گناہونه چې علاوه او کتد دي شرک نه دي لمن يشاء چاله چې خوشي ورته دود دا نقیز ده د فوق وی پورتوالی ته دون وی خکتوالی ته دون معنا خکته د شرک نه خکته د کفر نه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء او بخیا غچخکته دی د دې شرک نا واړ دی الوی گناہوں دی لمن يشاء چاله چې خوشي ومن يشرك بالله ارغ چا چې شرک کو د الله سره فقد ضل ضلالا بعيدا نو بشکا گمراه شوه دے په گمراهی لوی سرا ترغی سورہ مائده وګورئ چې شرعن شرک هغه چې الله دا سه مذمت ذکر کړي وي سورہ مائده وګورئ شپږم پارکه او آیات وګورئ 2 نمبر لقد كفر الذين بیشک کفر اختیار کړه د هغه کسانو قالو چې غیوای ان الله چې بیشک الله هو المسيح ابن مریم
دغه مسیح علیہ السلام د چې زوی د مریم بی بی دې. وقال المسيح فرمایلی مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا الله ایواد عبادت او بندگی وکړئ د الله ربی چې رب زما دې و ربکم او رب تاسو دې. وګوره د اعبدو کوم داسې معنا وکړي چې عبادت وکړي. عبادت مشرکانو کولو کنه یو عبادت کول دی یو په عبادت د الله خاص کول دی. تاسو مشرک نه دي تیر شوی چې هغه د الله عبادت او بندګي نه کولا خو ور سره د خپلم کولا. اعبد الله معنا سوا په عبادت به خاص کې یواز عبادت او بندګي کوي د الله ربي وربكم چې رب زما دې او رب تاسو دې. انه بشک شان دې مَن یشرک بالله چاچ شرک کو د الله سره. اکم دو تفسیرونه مواورې دل د شرک نو دې کې امام روح المانی غشان کړي. یا وی شرک څه وای انه من یشرک بالله شیئا ای فی عبادته سبحانه. شرک څه وای د الله په عبادت کې یو شی شریک کو او فی ما یختص به من الصفات والافعال یاد الله سره په صفات مختصو کې سب شریک کو کا نسبت علم الغیب لقد علم غیب نسبت مخلوق لکه و احیاء الموت بالذات مړي ژوند کول بالذات. عیسی علی السلام مړي ژوند کول خو به قم باذن الله دا الله په حکم سره. د دې کې دا دو تفسیرونه مختصر الفاظو کې کړي. انه بشک شاندار من یشرک بالله هر غچا چې د الله سره شرک کو شرک سره د غیر الله عبادت او بندگی کوي یا د الله صفات مختصه بل چا لور کړي فقد حرم الله علیه الجنه بشک حرام کړي دی الله باغ باندې جنت و مأواه النار او زید پات کی دوی اور دے. وما للظالمین من انصار نبید پارد ظالمانو سوک امدادیان. یہ سوال دا رازی چی ظالمانو گوڑے رڈالا پلائی عدلتا ہوئی وما للظالمین من انصار ندی کی داوئی پرست دا قیامت بے سوک اللہ نخلاص الدنیا کې کدا الله عذاب راغې نو بیا په پټلو په خلاص د قارون بارک وی چې ما عذاب راغې فما کان له من فئه ينصرونه بیا دل ملنوا چې ما نه اخلاص کړي وي. فرعون چې الله غرقولو نو هغه لخر خلاص نبی د فارد ظالمانو چې د الله عذاب دنیا کې راشي بیا په آخرت کې د دې پکړ کیږي. من انصار سوک امدادیان نو داغا شرعن و اصطلاحا شرک دے. لکو گرئی تاسو دی بارکی سورہ حج واللسم پارک رازی سورہ حج واللسم پارک رازی آیات گوری داغی یو دیرشم نمبر. حنفاء للہ غیر مشرکین به. حنفاء یو دیرشم آیات دے. حنفاء للہ میلان کون کی شید ہر یو باطل دین للہ اللہ تا غیر مشرکین به پدا سے حال کی شری شرک کون کی دی اللہ سرا. ومن یشرک باللہ چاچ شرک کو د اللہ سرا فکانما خر من السماء نتب ویگ ندیر او غرزد د اسماننا فتخطفه الطير
نو اتختولو دلر مارغانو اے خطا فصل کی مارغج کم دانه په مخو کراخلی فتخطفه الطير وتختول دلر مارغانو او تهوي به الريح یا غرزول دلر سلیو هوا فی مکان صحیق پیوزه لری کی دخلقنا دا غشران و اصطلاحا شرکو چې قران دا سے مذمت ذکر کړي او حدیث مبارکم د شرک په مذمت کې ډېر راځي کتا سوای چې د شرک پرد کې احادیث دی وګورو د سوره نساء اولنی آیات سره امام ابن کثیر ډېر شي احادیث راجب کړي تاسو اول آیات کوم یو وکړو اتم سلوي ختم هغه کې اوسو پاڼې او صفحه د احادیث مبارکه او نډکی کړي د شرک په مذمت کې کله راشي یو مسله سره ګوري خو چې معلوم وي نو مسله اسانه شي کله راشي چې معلوم ني نو مسله ګران شي نو د شرک لغوي او اصطلاحي تعریف ماشاءالله تاسو واورېدو اوس موږ د شرک اقسام ذکر کوو زموږ مشایخ رحمهم الله د شرک اقسام ذکر کړي خدای आवाज دای دي کړي د دای نمخ کې نور علماء د شرک ګڼ اقسام ذکر کړي دي کله داسي یو مسلې پتني د چا سره کینا او حسد خلک وې دي کم زنه دا ذکر کړي نو आवाज دای دي کړي دای نمخ کې نور علماء هم څه کړي تقسیم د انواع او د اقسام د شرک کړي ادا ډیره اهمه خبره ده نو دا ټول بنین او بنات طلباء او طالبات ډیر سوچ سره واوري چې الله موږ ټول د شرک نو ساتي په خپل رحم او کرم ککم مو پی جندو چې داغه نه مو مساتي ککم نه پی جنو چې داغه نه مو الله او ساتي نو دا زموږ اصول کې اهمه خبره ده مفتی محمد شفیع رحمت الله تعالی علیه یولو عالم تیر شوه او لوی اداره د کراچۍ کې دا غي خپل تفسیر د معارف القرآن عوام او خواص ورته محتاج دي او مفتی صاحب د ډېر لوی صفات او خاوندو الله دې قبر د انوارات او د بخنه نډک کی دای دا اول آیات تاسو نو کتو د سوره نساء اتم سلوي ختم د دې آیات په تفسیر کې د شرک تعریف او اقسام ذکر کړي چې زه درله معلوم ویا وای داغه اقسام ذکر کړي دا دویم جلد او 430 صفحه دا کم معارف القرآن چې موږ سره کتابخانه کې ده مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ وی شرک کی تعریف اور ان کی چند قسمیں د شرک تعریف او داغي اوسو قسمنا تاسو په اصول کې پدری او ایمه صفحه کې ده یو ټکی لګورای اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں جو عقائد ہے اللہ د ذات بارے کی جکم عقائد دی اس طرح کا کوئی عقیدہ کسی مخلوق کے لیے رکھنا یہ شرک ہے دا سے عقیدہ دا مخلوق دا پارا لرل دیتا شرک ہوئی ان کی کچھ تفصیلات یہ ہے داغی بعض تفصیلات دادی علم میں شریک ٹھہرانا اللہ صلی اللہ علم کی شریک ہے یعنی کسی بزرگ یا پیر کے ساتھ یہ اعتقاد رکھنا کہ ہمارے سب حال کی اس کو ہر وقت خبر ہے دیو بزرگ یا دیو پیر سے بارک دا عقیدہ لرل چې زمونږ د ټولو احوال او غل هر وخت خبري مرید وای پیر زما د حالاتو نه خبر ده نو دا صفت د چا ده دا د الله ده نجومی اور پنڈت سے غیب کی خبریں دریافت کرنا د نجومی او پندت نه د غیب ته پوښونه کې یار زما قسمت کی بسی ازما نصیب کی بسی ازما لپاره نصیب وګورا
या किसी बुजुर्ग के कलाम में फाल देखकर इसको यकीन समझना। देव बुजुर्ग पर खबर के दिफाल हो तो यकीनी गणे, या किसी को दूर से पुकारना, दल्लर न चालवे और रसेगी और मदद से, और ये समझना कि इसको खबर हो गई और दा गणल ची बस अगल खबर हो। या किसी के नाम का रोजा रखना, दे चादनुम रोजनी वल इशराक फी तसर्रुफ, पूरा गमक के इशराक फिलले में जिक्र हो, यानी किसी को नफा या नुकसान का मुख्तार समझना। चाला रफा कल असबाब द नफे और नुकसान इख्तियार मन गणल, किसी से मुरादे मांगना, चाना मुरादुना गुख्तल रोजी और औलाद मांगना, द चाना रिज़्क़ और औलाद गुख्तल। दरेम किस्म दे इबादत में शरीक ठहराना, अल्लाह तरफ इबादत की सुख शरीके, किसी को सजदा करना, चाला सजदा के, किसी के नाम का जानवर छोड़ना, चादनुम जनावर पर खुलजिदा दाग पनुम में प्रेख, आओ किसी की नाम के मन्नत मानना, दचा नजर मनख्त मनल, किसी की कब्र या मकान पर तवाफ करना, दचा द कब्र और द ज़ैन तवाफ कुल तवाफ इबादत थे, दा बदियो अल्लाह द पार की और अल्लाह वेली मा द पार द काबे न राता उशे। खुदा के हुक्म के मुकाबले में किसी दूसरे के कौल को तरजीह देना, अल्लाह द हुक्म मुकाबले के दबल चा खबर ले तरजीह वरकोलो, अल्लाह हुक्म दे, अल्लाह द रसूल हुक्म दे, खुद आगे मुकाबले के बल गोरा के दा खुदा द अल्लाह द रसूल सर बराबर सके ची द पासा देखो पे। किसी के रूबरू रुकू की तरह झुकना, द चाड़वान दे द रुकू उनके टिटे दल, लका बाज खलक दी आवाग मोर अपलार सर ख्वाही पीर मुलाता द रुकू पर शिकल की जिटीगी। किसी के नाम पर जानवर ज़बह करना, द चापनुम्बा ने जनावर ज़बह कुल, दुनिया की कारोबार के सितारों की तासीर से समझना, द दुनिया कारोबार से वेदा दस्तूर तासीर दे, आओ दा नुजूम और स्तूर मुअस्सिर हकीकी गणे, और किसी महीना को मनहूस समझना वगैरह। म्याश तस्वीर गणन लगता आवामों की वही रस पेरा लाला म्याश पेरा ला कपदी के रिसोकर टकरा बबू में दायम द शिरक पर अकसामों की जिक्र करे। नगोरा मुफ्ती से पर मुख्तसर अल्फाजों की सुमर अकसाम द शिरक जिक्र करी और मुंगो तासुले मखिले ही एदा सीवी कना तबाज जनाना और बाज खलक दे देना बाहर दर्शुना हो रही जमुग दासी हुई चीनी बा घंटा तफरीक हुई वो कला पके लग सेवाशी बंदम दे रहा भाई तासु नी बा घंटा पास में अफल दर्श रखे नहीं कि दे शमुल सुहुजरी मुग नी बा घंटे पसे से ने उसको मिलवा या सवाल जवाब इन 40 मिनट जोड़ वो आम आदत जमुग सने अपदी के खुद अल्लाह मसला याद रखना पर 49 सलात ज़ुहा करो भाई पदी की और सलात ज़ुहा कोई अच्छा सब परेशानी दी दुआ बारा के वेली तो सुख सुख बोले इखलास कर दुआ वाड़े भाई हां भाई ये पे लोग रही मुसलमानों परेशानों ल दुआ वाड़े अल्लाह बस्तासु परेशानी खत्म भाई दायो मसला दा वही पटोलो के जरकम दुआ कबली चे गैबाना सड़े जरूर द पार दुआ कई लका खबर न ने अतवे अल्लाह फलाने बीमार दे शिफा और की परेशान दे अल्लाह परेशानी दे की नो यो मलक राशि और दिउ के सरा वलाड़ी जिते अल्लाह फलानी परेशानी दे कि ना वो आमीन वाला का मिसलो अल्लाह दे दा दुआ कबूल का उस्ताद इंदा से परेशानी खत्म की दी वजह जमुन बशरान दे दिन वही जिकल बवी जे मुंग सवाल दे जर कबूल शी तो जिकमा परेशानी बवे अगर सवालों ने बेनूर लकोल ने इखलास सर टोल मद पारसो कई दुआ वाड़ी नफल कई ज़ार ज़र फारिग कई और बिया राज़ी भाई वसल्लम।